اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیلۃ القدر خیر من الف الشہر. غواړم شب قدر شپې حوالې سره څو نکات بیان کوم څه دغه شپه څومره مقام و منزلت لري. که سترګې وغړوم د دې شپې نامې ته څه دې ته شب قدر نه یی. قدر مطلب د مقام و منزلت اور بزرگی، یعنی بزرگ شپه د مقام و منزلت والا شپه دی. اوس وکسوم د شپې په باره کې قرآن مجید څه بیان کړي دي، احادیثو کې د دې شپې څومره فضیلت بیان شوی دی. قرآن مجید سورہ قدر آیت نمبر 1 کې فرمائی انا انزلناه فی لیلۃ القدر. دا هغه شپه د پروردگار عالم یې چې دې شپې کې مو قرآن مجید نازل کو. پس د دې شپې یو فضیلت دا دی چې پروردگار عالم دې شپې کې د شپې فضیلت دا دی چې د شپې کې پروردگار عالم قرآن مجید نازل کړی دی. اور عمدی طریقې سره بل ځای کې پروردگار عالم فرمایي سورہ دخان آیت نمبر 3 دی، هغه ځای کې پروردگار عالم فرمایي انا انزلناه فی لیلۃ مبارکه، مو دغه قرآن مجید ایوه مبارک شپې کې نازل کو. مبارکه برکات نه دی، یعنی ایوه برکات والا شپې کې دغه قرآن مجید مو نازل کو. سورہ قدر کې بیا د دې شب قدر فضیلت دپاره څه د دې فضیلت خلکو ته وښیي چې څومره فضیلت دی. مخکې فرمایي وما ادراک ما لیلۃ القدر، تاسو څه خبر یو چې لیلۃ القدر څه شی دی. دې دپاره چې مو د دې شپې فضیلت ته مقام و منزلت ته متوجه کی پروردگار عالم داسې انداز سره بیان وکړه تاسو څه خبر یو څه شب قدر څه شی دی. بیا همدې سورې کې مخکې فرمایي لیلۃ القدر خیر من الف شهر، دا داسې شپه دی څه 1000 میاشتو نه بهتره دی. 1000 میاشتو نه دغه شپه بالاتره دی. خو څنګه کیدی شي چې یوه شپه 1000 میاشتو نه بالاتره شي؟ اختصار سره ده چې که یو انسان یو سفر اور سیر منوی اغړي څه 1000 میاشتې د پروردگار عالم اطاعت و عبادت کی تیری کی، هغه سفر و سیر معنوی طے کی اور یو مقام ته ورسیږي. دی شپې دوره فضیلت دی چې یو انسان دی ایوې شپې عبادت سره پروردگار عالم سره راز و نیاز سره دغه انسان هغه د 1000 میاشتو سفر طے کوي شي. پس دغه شپه پروردگار عالم یی څه 1000 میاشتو نه بهتره دی. اور بل ځای کې امام صادق علیه السلام نه روایات دی چې علامه مجلسی بزرګوار هغه خپل کتاب بحر الانوار کې نقل کړی دی. غی قلب شهر رمضان لیلۃ القدر، د روژې میاشتې زړه غ شب قدر دی. لکه څرنګې زړه یوه انسان دپاره یو مقام لري، یو اهمیت لري، شب قدر شپه هم همدې طریقې سره روژې میاشت دپاره د زړه والا حیثیت لري، یو مین حیثیت لري. لکه څرنګې چې سوره یاسین هم د قرآن زړه بللی شي، همدې طریقې سره شب قدر د روژې میاشتې زړه بللی شي. امام صادق علیه السلام دی. اور دی شپې په باره کې یو بل فضیلت کوم بیان شوی دی روایتو کې، غی چې دی شپې کې د انسان ګناهان معاف کیږي، د ګناهانو معاف کونې والا شپه دی. شیخ صدوق بزرګوار خپل کتاب کې چې د غدرو میاشتو فضیلت باندې هغه کتاب لیکلی دی. رجب و شعبان و رمضان غ کې دا روایت راوستلی دی. یی من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، کچا لیلۃ القدر شپه تیره کا ایمان سره داسې طریقې سره لکه څرنګې د دې شپې حق دی پروردگار عالم سره عبادت یې وکړه، د پروردگار عالم سره راز و نیاز وکړه.
پیغمبر اکرم فرمایی غفر له ما تقدم من ذنبه. پیغمبر اکرم یی که دی حالات کې دغه شپه تیره که پروردگار عالم به نن نه پیله د څوره ګناهانې کړي دي ټولې به ورته معاف کی. پس دغه شپه لکه څرنګې قرآن بیان وکړه څه 1000 میاشتو نه بهتره دی. پیغمبر اکرم بیان وکړه څه د شپه کچا لکه څرنګې حق دی دغه شی تیرا کا عبادت و بندگی کې پروردگار عالم بدینه مخ کې دي څوره ګناهانې کړي دي ټولې به دي ته معاف کی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.